أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبيه الكريم أهل بيته الطاهرين. أما بعد، قال إمام محمد تقي عليه الصلاة والسلام: من زاره قبر أمة فاطمة بقوم فله الجنة. زه اول دا ټولو مؤمنانو خدمت کې او رهبر معظم خدمت کې دغه ایام مناسبات سره تبریک عرض کوم. دین علاوه دوستان عزیز، بهترین موسم ده و بهترین ماحول ده. خداوند عالم ته دی موسم کې یو ور بیا د کریم اهل بیت زیارت شرف حاصل کړل. چې امام محمد تقی علیه السلام دا حدیث مبارکی فرمایش کوي چې کچیر چا د بی دنیا کې یو ور زیارت وکړو فله وجبت له الجنه. خداوند عالم به هغه باندې جنت واجب کړي. الله رب العالمین د اهل بیت علیهم السلام ته کریم اهل بیت ته کوم فضیلت ورکړي دي. زنه شیان واجنات دی واجنات یو خود بیت واحد څخه خداوند عالم به د کور باندې وحی کوله. روایت کې مسلمانویږي چې هر یو معصوم یو ذریح ده، اما د اهل بیت و ذریح هغه کریمه معصومه ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.